بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معافی وکړه وی تاسو ټول معافی خو یو څو کسانو چې داغي متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا خو چې کم ځای اومنتل دا قتل کړي یو څو کسان داسې دوی ته معافی په فتح مکه ورځ باندې نه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دوی خو چې کم ځای کې اومنتل دوی قتل کړي پاغه کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود عکرمه د موجودن ګوره پلار خو ابو جهل د نبی اسلام ډیر سخت دشمن خو دا زویم د نبی اسلام ډیر سخت دشمن و دبم د نبی اسلام ډیر سپکاوي کو نو نبی اسلام یو څو تن خو دریو وی کو دا کم ځای اولیدل دا قتل کې پای کې یو څو کو عکرمه نو چې عکرمه دا خبره ووریدا چې زما د مرګ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی د مکې نه او تختید د مکې نه او تختید لاړ مدین ته الته کې ناړو دلته کې خزه چې کومه د عکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله مسلمان شو خزه مسلمان شو چې مسلمان شو دا الله پاک پیغمبره زه د عکرمه خزه ما زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی کو زه فنا ورکم زه فنا ورکولې شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ای ام حکیم چې تخپل خاوند ته پناه ورکای بس زما د طرفه تم پناه ده نبی علیہ السلام اخلاق ته ګوره کنه تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته هلته کې د عکرمه رضی الله تعالی تختیده د کشتۍ ته وخت چې کشتۍ ته وخت کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته داسې بس دکې شروع کړې په ډوبېدو شوه چې کم د کشتۍ مانکیو خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې خپلو بوتانو ته یې چغې کړې نه د کشتۍ هغه مانکي ورته وایي دي خلکو ته وي دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چغې وښایي الله ته چغې وښایي چې کله م کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو نو عکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا لات او منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي نو د دغه پیغمبر نه بیا زه تختم چېرته خو موږ ته دغه وي چې الله رابلی او لا منات مه رابلی وي په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصۍ راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وی چې وچې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده وی ما ته وی چې ګوره کو د دنیا بل سرتم ورسې که نه په تختیدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چرته ځي راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی وي تا په ایمان راوړه وي او ایمان درله پناه م اخیستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه عکرمه رضی الله تعالی ښځې ځان سره را روان کړو د عکرمه رضی الله تعالی فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ترې کوروالي مطالبه وکړله وي دی راته وي چې رانږدې نه شي زه مسلمانه یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاوېده جایز نه دي وی زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال وی راورسېدو نبي علیه الصلات والسلام خواله خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی عکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانیږي نبی اسلام ته الله وحی وکړه عکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانیږي خو یې پلار ته یې ګورې بد رد ونه وایې ځکه وی د مړو چې څوک بد بیاني نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي د مړو چې څوک بد بیاني کوي هر څومره بد سړی خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي نو عکرمه را روان دی مسلمانیږي خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابو جهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف په میلاو شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم عکرمه رضی الله تعالی راغې وی د الله پاکه پیغمبره ته ام حکیم ته زما دپاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته وکړې نبی اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی وی د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل لاس را دی خواکه عکرمه رضی الله تعالی کلمه ویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویله مسلمان شو بیا عکرمه رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر څومره مال مې چې د الله خلاف لګولې دی که نه د هغې دوچن به اوس د الله په لاره کې لګو د الله په لاره کې به
لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنګېدلم کنه دومره به اوس د کفر خلاف جنګېږم. او دک عکرمه رضی الله تعالی عنہ بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک او کتل شنو د نیزو د غشو او یا زخمونه په موجود د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی. دی وجنه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایي ما ته یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې ام سلمہ خبرې ما چې نه ما په خوب کې ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک ولیدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ما د ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک د میوه ولیدو. چې کله عکرمه مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې غونچک د میوه عکرمه دا عکرمه دا د غزوه و د سکیدو مسلمانی دو الله تبارک وتعالى زکه او په فتح مکه په ورځ باندې د عکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمانوم شهید شو. د کافرو کنه په مسلمان حمله کړه غي شهید کو دوه تر مسلمان شهید شي په کې یو د شهید کړي و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغی وی هغه پلان کې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو عکرمه شهید کو. نبی علیہ السلام په خندا شو وی قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي. صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام څه فرمایل مقتول خو ځکه جنتی دی چې مسلمان دی قاتل خو کافر دی عکرمه دی. نو نبی علیہ السلام په خندا شو قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي. دا ځکه چې نبی علیہ السلام ته فتوا او وحی ورته ملاو شوی و چې عکرمه به راځي او څه به کېږي مسلمانېږي به. نو بیا عکرمه رضی الله تعالی هم د فتح مکې په ورځ باندې څه شو مسلمان شو. د دې فتح مکې نه موږ ته یو لوی سبق میلاو شو. سبق څه میلاو شو؟ نبی علیہ السلام ته چې کافرو څومره تکلیف رسولې دومره به موږ ته چې ته زموږ دشمن را رسولې د وطن نه ایستلي یو لورګانې راله زخمي کړي دي ملګري راله په تودو شګو سملولي دي غلامان راله د ملګرو نه راخ کړي دي نورو ته دشمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي. کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نو میلاو شوی په مکې په ورځ باندې. خو چې د نبی علیہ السلام غلبه پرې راله که نه نو څه فرمایي نبی علیہ السلام لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته زه ما معاف کړي یې ما څه کړي یې معاف کړي یې. زه حیران یم په خپل حالت باندې په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه سوال منت په ورته کوي هغه درته په جواب کې څه وایي الله دې فنا راکړي الله دې فنا راکړي کفري خبرې پکې کوي. بعضې وی که هغه پلار مې د قبر نه راپاسې نه معاف کومه او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه معاف کومه. بعضې وی که الله پکې راکوز شي نه معاف کوم نعوذ بالله. دا کېږي که نه کېږي دا خبرې دا چې څوک وکړي دی دا نه وایي چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې ښه دی ځان ته بیا مسلمان نه وایي دوباره د کلمه ووایي تلې د اسلام نه وتی دی چې الله راپسې راکوز شي که د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم په دې سره دی مسلمان نه پاتې کېږي. زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي ما معاف کړی یې په تا پسې جرګه راغلې ستا په دیره کې ناسته ده سوال درته کوي منت درته کوي ته وایي نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم ما سره دا کړي ما سره دا کړي دي. د الله پیغمبر ډېر غیرتي دی هغه معاف کوي. موږ دغه امتیان یو تا پسې جرګه راله سړی معافی له راغی ته یې مسکه معاف کا. الله تبارک وتعالی به د دې اجر درکړي الله تبارک وتعالی به د دې بدله درکړي الله تبارک وتعالی دې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو باندې روان کړي. واخر دعوانا